نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مخکې درسونه کې د حضرت امام مهدي علیه الرضوان نوم او د هغې د پلار نوم د هغې د مور د نوم وضاحت تیر شو. نن درس کې د احادیثو د روایاتو د صحابه او د اقوالو په روشنایۍ کې د حضرت امام مهدي علیه السلام جای پیدایش تذکره کیږي. په دې باره کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه یو روایت نقل شوی دی. قال فرمایي المهدي مولده بالمدینة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واسمه اسم نبي. چې د حضرت امام مهدي علیه السلام جای پیدایش دا په مدینه منورې او اهل بیتو کې به د هغې پیدایش کیږي او د هغې نوم مبارک چې دی نو دا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نوم مبارک په شانتي. دا روایت دا نعیم ابن حماد په کتاب الفتن کې روایت کړی دی او دغه شانتي یو بل روایت دی چې ابن عساکر د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه نقل کړی دی. اذا قام قائم اهل مکه جمع الله له اهل المشرق واهل المغرب. چې کله قائم یعنی حضرت امام مهدي علیه السلام ظهور وشي نو الله پاک په د لپاره د مشرق او د مغرب خلق راغونډ کړي. یعنی چې کله اهل مکه کې قائم امام مهدي علیه السلام ظهور وشي الله تعالی به د لپاره د مشرق او د مغرب خلق راجمع کړي. نو دا دواړه روایتونه چې ذکر شو نو دا دواړه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه نقل شوي. ظاهره کې کومنګ وګورو نو د یو حدیث مبارک کې د مدینه منورې تذکره ده چې د حضرت امام مهدي علیه السلام جای پیدایش مدینه منوره ده او د حدیث نه معلومیږي د دویم حدیث نه چې کله مکه کې د حضرت امام مهدي علیه السلام خروج وشي ظهور وشي نو د کې د مکه مکرمه ذکر دی. دغه شانته یو بل روایت دی چې هغه د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل دی چې حرم کې زما د اهل بیتونه یو سړی راوځي. نو درې ځایونه چې دنو دا ذکر شو. دې باره کې هغه علما حضرات چې هغه د مهدویاتو په فن کې کار کوي او هغه په دې علم کې کمال مهارت لري داغي تحقیق او داغي بیان په دې باره کې دا دی چې د امام مهدي علیه السلام جای پیدایش متعلق شرط صحیح یا صریح روایات نه دی راغلي چې په هغه کې د حضرت امام مهدي علیه السلام د ولادت تصریح. البته اهل علم د ضعیف روایاتو او د نور بعض احادیث مبارکه او د مفهوم نه په تور د استیناس سره استدلال کړی دی. بعض حضراتو مکه مکرمه داغي جای پیدایش کولې دي، بعض حضراتو مدینه منوره د هغې جای پیدایش کولې دي. نو د امام مهدي علیه السلام د جای پیدایش په تعین کې د علماو اختلاف دی او د دې اختلاف سبب هغه بعضې امور دي، بعضې خبرې دي چې د هغې وجې نه د حضرت امام مهدي علیه السلام په جای پیدایش کې یعنی د هغې د پیدایش په ځای کې اختلاف ذکر شوی دی. نو په هغې کې
یوه وجه هغه دا ده چې صحیحینو کې دغه شانتې نور د حدیث په کتابونو کې چېرته واضح او صریح دلیل نشته چې په هغې کې په طور د ترجیح سره چې دی نو اعتماد وکړی شي او یو متعین ځای د هغې نه معلوم کړی شي چې یاره دغه د امام مهدي علیه السلام جای پیدایش دی یا مکه یا مکرمه. داسې یو صریح او واضح دلیل او حدیث دا د حدیث په کتابونو کې نشته. البته د مختلفو احادیثو کې چېرته مدینه منوره ذکر شوې ده، چېرته مکه مکرمه ذکر شوې ده، چېرته لفظ د حرم ذکر شوی دی. نو یو د امام مهدي علیه السلام پیدایش دی، دویم د هغې ظهور دی، د هغې خروج دی د جهاد دپاره، او د هغې غلبه ده. نو دا مختلفو دغه چې دی نو ذکر شوي دي په حدیثو کې. شاید چې کوم ځای کې مکه مکرمه ذکر شوی ده یو هلته کې پیدایش مراد دی، بعضې حدیثو کې مدینه منوره ذکر شوی ده نو هلته کې د هغې ظهور مراد دی یا د هغې د جهاد دپاره تیاری یا د هغې بیعت وغیره. لکه د امام مهدي علیه السلام یوازې پیدایش نه دی، د هغې د پیدایش نه وروستو د هغې چې دی نو بیا ظهور دی به طور مهدي. ځکه امام مهدي علیه السلام هغه لکه څنګه چې دنیا ته د ټولو انسانانو یو طریقه یو قانون خداوندي دی د خدای پاک د طرف نه، نو په هغې طریقه باندې به امام مهدي علیه السلام هم د عامو انسانانو په شان پیدا کیږي او هغه به چې دی نو خپل ماشوموالی تیري او هغه به نوجوان کیږي او هغه به چې دی نو چې دومره لوی منصب ورته خدای پاک ورکوي په دې امت کې د اهل بیتو کې چې دی نو د امامان چې څومره تېر شوي نو په هغې کې د ټول نه لوی فضیلت والا امام خاتم الاولیاء والمجددین ډېر لوی منصب به ورته الله پاک ورکوي. نو د دې منصب دپاره به الله پاک د هغه یو قسم تربیت هم کوي، لکه څرنګه چې زمونږ د حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې خدای پاک د هغې تربیت کړی دی او هغې ته چې دی نو بیا په 40 کال باندې نبوت میلاو شوی دی. نو دغه شانتې به د امام مهدي علیه السلام نوجواني هم تېرېږي، بیا به د هغې به طور مهدي ظهور کېږي، بیا به د هغې چې دی نو د جهاد دپاره خروج کېږي، او بیا به د هغې چې دی نو مثال بیعت هم یو مرحله ده، د هغې به بیعت کېږي، او بیا به چې دی نو د هغې غلبه دا یو مرحله ده چې د هغې به غلبه راځي، په تمامه دنیا باندې به د هغې حکمراني راځي. نو دا چې دی نو په مختلفو احادیثو کې چې دا راغلي دي چې یاره خروج به د مکې نه کېږي یا د مدینې نه کېږي، نو شاید چې یو ځای کې پیدایش مرادي، بل ځای کې د جهاد دپاره خروج او د قتال دپاره خروج دغه مرادي، نو دا ممکنه ده. نو د دې وجې نه علما حضرات په دې باره کې یو مقام قطعي طور سره جای پیدایش مختص کول دا چې دی نو نه دي کړي، او دی دا قول د علماو نه دی کړی چې بس دغه به خاص د پیدایش ځای. نو په دغه اعتبار سره چې دی نو د امام مهدي علیه السلام په سیرت باندې چې کوم کتابونه لیکلي شوي دي او په هغې کې کوم روایات ذکر شوي دي، نو د هغې جای پیدایش او جای پرورش او جای ظهور او خروج او قطعي طور یقیني طور د معلوم نه کېدو د نه معلوم کېدو شاید په هغې کې حکمت رباني چې د هغې شخصیت چې دی نو هغه په اوله کې داسې ګمنامي او شریر او د دجال کارندگان او مفسدین چې په هر زمانه کې د اهل حقو په تکلیف رسولو کې او د هغې د دنیا د پناه کولو کې د هغې
همیشه دپاره کوششونه نو د هغې د مکر و فریب او د هغې د تکلیف رسولو نه الله پاک چې دی نو دا حفاظت کي. نو د دې وجې نه د امام مهدي علیه السلام شخصیت په دغه اعتبار سره د هغې د پیدایش او د هغې د خروج او د هغې د ظهور دغه چې دی نو دا الله پاک پټ ګرځولي دي. البته دا ممکنه ده چې د امام مهدي علیه السلام بعض مخلصین، متبعین او نیکبخته مؤمنان، مسلمانان چې هغې یو نوراني فراست لري د الله پاک د طرفه، نو هغې ته د امام مهدي علیه السلام جای ولادت، جای پرورش او جای خروج د هغې ته چې دی نو الله پاک په څه طریقې سره واضحه کړي، نو دا هم ناممکنه نه ده، دا ممکنه ده. په هر صورت د حضرت امام مهدي علیه السلام د جای پیدایش متعلق چې دی نو څه قطعي دلیل حدیث کتابونو کې موجود نه دی، او احادیثو کې چې کوم مختلفو ځایونه راغلي دي، نو د هغې چې دی نو وجوهات او د هغې اسباب هم دقه کېدی شي چې چېرته پیدایش مراد دی، چېرته د هغې ظهور، د هغې خروج، د هغې غلبه، د هغې چې دی نو حکمراني او د هغې خلیفه جوړېدل دغه مراد دي. وصلی الله علی النبی الکریم وعلی آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.